السلام علیکم ملګرو. رمضان پیک کی جو راوته ده په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن صاحب شهباز شریف ته یعنی پی ډی ایم حکومت ریسته دي مفت ولا ورکوي. په مفت ولو کې د خلکو عزتونه تار شول او خلک پکې چې دینو سم خبر شوم چې مړم شول. راځي دا یو ورکوټ شان کلیپ وګوره بیا زه تاسو ته د دې پی ډی ایم حکومت او د غوړو غشتلو والا الیکشن ته کیسلیت او خیسیت ښکارا کوم چې دا څه پوزیشن دی. لاول سره دا ویډیو کلیپ وګورئ. هاي نو ډیر د افسوس مقام دی ملګرو. دا ویډیو کلیپ چې مولي د ماوي زراشه زابل ډیر سخت خپه شو مو یره دی وړو په لیړونو کې خلک مړ شوی پوه شول په قطارونو کې ولاړو مړ شوی. دا په قطارونو کې نو ولاړ ما چې دا ویډیو کتله دا زمونږ د عوامو کې خپل میو چینجې دی دغه میسج کړی دی دغه ته وړه ملاویږي. دا رمضان دی میاشت کې دا رمضان دا پیکیج با هر هغه کس ته ملاویږي چې چا دا میسج کړی دی. خو مونږه کې صبر نشته دی چې خپل غریب را مخ کې کوو چېرې دا غریب دی د وس نه کېږي دې نن لومبې واخلي خیر دی زه به سبا له نه بله ورځ له والمه. نو مونږه کې څه شی دی صبر نشته دی. نو دغه بې صبرۍ د وجې نه مونږ مړه شو او بیا مخالفین را پاسي هغه کنځلې په پی ډي ایم حکومت پسې چې څوک دا ریلیف ورکوي الټا هغو دغه خپل خور له په کونه ورمنډي ورته بد یې تېنه جوړ کړي. دا د ټولو نه غټه غلطي زمونږ د پی ډي ایم جماعتونو د سوشل میډیا د ټیم ده. ګوره څومره غټه کارکردګي ده لکه دا اوس چې مفت اوړه ورکوي 3 روړې اوړه مفت ورکوي. دا هغه چاته پته لګي چې څوک د اوړو د غشتو چا سره پیسې نشته دی هغه له 3 روړې اوړه میلاو شي. دا د هغه د زړه نه تپوس وکړه. دا کوم چې په بهر ملک کې د یوتیان سوشل ورکران ناست دي دا کنځلې کوي دا خو سم چوتیاګان دي د دغو نه دغه چا نه تپوس وکړه چې څوک د دې مستحق دي. دې کې چې کوم مستحق نه دی هغه لا زورور دی هغې لا میسیجونه کړي دي د وړګان به اخلي هغه لا بې صبره دي. غریب سړی نه ور مخکې کوي او خپله ورپسې ورغلي دي وروره په ټرکونو ورخیږي او چې پکې مړه شي نو یوت یا پروپیګنډا ټریننګ انسټیټیوټ والا راځي وروره پی ډي ایم حکومت الټه بدنامي ګیلان کې دا د هغې ګډ ورک دی او په دې ګډ ورک باندې مولانا فضل الرحمن صاحب ته الټه کنځلې کېږي. نو مولانا فضل الرحمن صاحب دی ته پی ډي ایم حکومت ته یو درخواست دی چې تاسو سره انصار الاسلام تنظیم شته دی د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن تنظیم شته دی دا هغو له ورکې د وړو به چې دی هم په دې خلکو باندې وویشي انشاءالله د الله په فضل سره داسې ناخوشګواره واقع به پکې بیا نه پیښیږي او نه به چې دی نو دا کم په بهر ملکونو کې دا یوت یا ناست دي دا سوشل ورکران د عمران خان دا چمچې چې دا کنځلې کوي او داسې نه خبر نه دي چې وروره زمونږ عوام خپله ټیک خلک نه دی داسې ورخیږي په یو بل باندې سورېږي او د روجې خاطر په دغو کې شته دی نه یو بل په خپله وجني او مونږه د خپله ګناه بیا په حکومت ورتپو. ډېر د افسوس مقام دی. نو ملګرو که زما دا میسج مو خوښ شوي یو عوامو ته پکې یو ریکویسټ کوم چې د خدای خاطر وکړئ هر چا ته به هر هغه کس ته به دوړه میلاویږي چې چا میسج کړی دی. دویم مطالبه مې دا ده چې دغه د جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن او د جمعیت الاسلام انصار الاسلام تنظیم ته دا کار حواله شي انشاءالله دا به ډېر په ښکلې طریقې سره وکړي شي. نو که په دې باندې چا زما دا میسج خوښ شوی وي دا ویډیو دې در سره وګوري کمنټ دې په خپله رای دې کمنټ کړي او ویډیو کلیپ دې سره لازم شیر کړي چې دغه مشرانو ته ورورسي او په دې باندې عمل درآمد وشي. ګینې دا پی ډي ایم حکومت که چاله سونم ورکوي نو دا خلک په پسې کنځلې کوي او بدنامۍ به نو ښه به دا وي چې دا کار لږ ډیسپلین رول اختیار کی او په خطر کې سره شنو ډیره بخوي. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان.